السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به عزتمن په میاوالي کې یو پلار ظالم رالګېدلی دی، خپله د 7 ورځو لورې بېدردۍ سره قتل کړه. راځئ مینوال دی اخر ولې قتل کړه ټول معلومات تاسو موږ سره په دې ویډیو کې وکړه چې تاسو ته پوره معلومات در ورسوي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګي نه وکړم تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالۍ نښان ووهئ چې هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي. عزتمنو، په میوالو کې دغه شانته ظلم زیاتي پلار خپل پلار کړی دی چې دغه لور عزتمنو د ده د 7 ورځو وه، دې ظالم ونیوله او په سر باندې ورته تمانچه کېښوده او عزتمنو 4 ډزه یې ویشتله. عزتمنو د دغې دپاره ویشتله چې بس بل کار نه کېږي لور مې پیدا کېږي، بل کار نه کېږي لور مې پیدا کېږي. عزتمنو دې سړي چې دی نو د دې نه مخکې خو هم لورانې وي، دا چې د دغې دپاره عزتمنو د بچي راوړل چې اوس به راته الله پاک زوی راکړي، اوس به راته الله پاک زوی راکړي. نو عزتمنو د الله پاک په ورکړه کې څوک هېڅ څه هم نشي کولی، چاته زوی ورکړي، چاته زامن ورکړي، چاته لورانې ورکړي. او شکر دې وباسي چې الله تعالی خو بچي خو وله ورکړي. داسې خلک شته چې بوډاګان شي بیا پې هم الله تعالی رحم نه وي کړی او بچي ورته نه ورکړي. شکر دې وباسي چې په داسې عمر کې او داسې بچي خو وله خدای پاک ورکړي. دا چې د چا نه وي د هغوی نه دې تپوس وکړي. مینوال دې ظالم چې دی نو چې څنګه لور پیدا شوې ده، په 7مه ورځ عزتمنو ده بیا خپله لور وژلې ده په دغه طریقه باندې. عزتمنو 4 ډزه یې ایښتې ده او دا ظالم عزتمنو تښتېدلی دی او پولیس په تفتیش کې ګرځي. زر ته زر به ګرفتار کړی شي او عزتمنو چې دله دې اخر کومه سزا ورکړل شي، دا دې معاف نه کړی شي، دله ته د ټولو نه سخته سزا ورکړل شي او کومه سزا ورکړل شي. حتما سره خپل رایې لاندې په کامنټ کې شریکه کړئ. زموږ ولسي عزتمنو ته نن معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالۍ نښان ووهه چې هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.